بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو اول موږ د تاسو سره یو وړوکی ویډیو کلیپ شیر کوو. دا واورئ، د هغې ځه بعد بیا نور مجلس کوو سره. DIG CTD खैबर पख्तूनख्वा इमरान शाहिद ने कहा कि दहशत गर्दी के वाकयात में खवातीन के नाम पर मोबाइल सिम्स इस्तेमाल हो रही हैं। देही इलाकों की सादा लोग खवातीन से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दीगर प्रोग्राम्स के तहत अंगूठे लगवाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. द एक्स फाटा सब डिवीजन द्राजिंदा कम दबकला अवल ځخه دا فایل د موږ سره موجود دی، نو د زنانو په نامه باندې دا اوس هم د دې اول د بوکله ځخه د دې ریکارډ تر 2500 ځخه زیاته مختلف سیمونه، یوفون، ټلینار، جیز، زونګ سیمونه. نو د بکله اول هم په علاقه شرانی کې په سوشل میډیا باندې نور احتجاجونه هم سوي دي. ورسره دا فایل چې کوم دی دلته کې موږ ریکارډ جمع کړی وو. دا ریکارډ ټول موږ FIA ته، سایبر کرایم، پولیس، ورسره متعلقه نور هم څوره ادارې دي، ورسره کم په مختلف چینلز وو، په دې باندې هم دا خبر چلولی وو. خو دغه مسله تر نن ورځې پورې برقراره ولاړه ده او سیمونه په مختلف سیمونه د تر اوسه پورې د زنانو تحصیل درازینده په څورم زنانه دي، اکثریت زنانه باندې سیمونه وتلی دي. په دې باندې موږ تاسو سره کم ریپورټو د CTD په پښتونخوا پولیس کم ریپورټو هغه هم د انکشافات کړي دي چې د زنانو په نمونو باندې مختلف سیمونه خلاص شوي دي او په دې باندې بیا دا سیمونه د ملک په مختلف حصو کې دا سیمونه په دهشتګردي کې یا په نور کرایم جرایمو کې دا سیمونه استعمال شي. نو اوس د موږ سره د دې سمردین ناست دی چې د هم په دوی په کور په سیم په والو باندې یو سیم خلاص شوی وو. نو هغه ملتان کې نور به ته ډیټیل تفصیل دی په خپله درته بیانوي چې هغه سیم په مختلف جرایمو کې هغه استعمال کړی دی، هغه یو FIR یې باندې کړی دی. نو FIR تر ده پورې را رسېدلی دی، د FIR پر سوی دی. نو موږ یو ور بیا د دې درازندې TV چینل په ساتت سره د علاقې یو سیاسي کارکنان متعلقه ادارو ته کې FIA دي، سایبر کرایم، پولیس، اول هم دا فایل د خپل فریاد د خپل کیسه مقدمه تر مختلف ادارو پورې رسولې وه. یو ځل بیا موږ دا خپله مقدمه تر دوی پورې رسوو او که څرنګې هم په دو سیمونو باندې د ایکس فاټا سب ډیویژن تحصیل درازنده چې کوم سیمونه خلاص دي زنانو په نمونو باندې، که چیرې دا سیمونه د ملک په دهشتګردي کې یا په مختلف جرایمو کې استعمال شي دا سیمونه، نو د ذمهدار هیڅ د دې ذمهدار به نه دا زنانه وي نه به دا علاقه وي. نو مزید د کم د ملک څورې هم مختلف فورمز دي، هر فورمز ته موږ خپله کیسه رسولی ده. یو ځل بیا موږ دا کیسه د چینل په واسطت سره موږ دا رسوو چې د دې ذمهوار به زموږ دا علاقه دا خلک دا ذمهوار بنوي. نور چې کوم په دې FIR سوی وو دغه را سرناستې د موږ سره سمردین دا FIR دی، تاسې لیدلی سئ. نور دا یو په خپله تاسو ته د دې FIR کیسه تفصیل بیانوي درته. کوم دلته نوټس یا FIR درته راغلی دی دا تاته څنګه میلاو سو او په کم څه لیکلي دي پکښې کم کیس سو چیرې دا کیس سوی دی دغه دا که ته اورېدونکو ته ټولو ته بیان کړې. السلام علیکم. تر ټولو اول خو زه د درازینده TV او ستاسې ډېره شکریه ادا کوم چې دا زما فریاد مو تر خلکو پورې راورساوه. دا د FIA سایبر کرایم د ملتان سرکل لخوا ما ته یو لیټر جاری سوی دی چې مطلب ستا د زنانه په نامه باندې دا سیم خلاص دی او په دې باندې فاینانشل فراډ سوی دی. چونکې زه خپله ګورنمنټ سروینټ یم، زه داسې هیڅ قسم په غیر قانوني سرګرمو کې حصه ما نه اخیستې ده، نه ما باندې څه داسې دغه سته ایلیګیشن. نو دا سیمان چې کوم دي دا 2 کاله مخکې هم زموږ دا دلته په سوشل میډیا باندې موږ دغه کړی وه، ډېر احتجاجونه هم ریکارډ کړي وه، تانې له ختلي وو، FIA سره موږ کیس هم کړی وه، خو بیا په هغه نامعلومو وجوهاتو باندې موږ خپل کیس واپس واخیست ځکه چې دوی دا راته ویلي وه چې دا دوی چې دا تا کوم فایل وړاندې کړ چې دا 2500 دغه موږ ته راغلي دي سیمان چې دا ټولې زنانه به تاسې موږ ته پیش کوئ. په دې باندې بیا موږ له دا کیسه په شاس وکړو، موږ دا خپل کیس ډیفینډ کاوه. اوس دا ماته میلاو سوی دی، اول خو دا ماته لیټ میلاو سو، دا په 27 جولای 2023 باندې له ملتان څخه ایشو سوی دی او ماته دا
په دې کې د جولای هم ختم په اگست هم ختم سو په سپتمبر هم ماته په 16 سپتمبر ماته دا لیټر میلاو شوی دی د ډاکخانې لخوا. نو اول خو دلته زه چې د ډاکخانې له بابو څخه دلته ریټن اخلم هغه بابو هم نه دی موجوده. دا ما چې اوس هم دا څورې کیس لیټ دی دا د دې بابو په وجه لیټ دی دا بابو دلته موجوده نه دی. نو زما خو اول دا خواست دی دا بابو هم دلته را موجوده کی بیا به زه دا کیس مخکې وړاندې کوم که دلته اف آی ډي ای خاني که ملتاني زه به دا خپل کیس ډیفینډ کوم ځکه چې پر ما باندې دا کم تور لګېدلی دی دا بې بنیاده دی د دې هیڅ قسم زما په نظر کې قانوني حیثیت نشته. زه به پر هر دغه باندې ډیفینډ کوم په عدالت هم په اف آی کې هم خو چې اول ما ته ډاکخانې له خوا ریټن راشي چې زه دلته دا څورې ورځې ما تاریخ کې زه خپل ځان قانون ته برابروم خپل شواهد سره راجمع کوم له هغه بعد به بیا زه دا کیس مخته وړاندې کوم. کوم فایل چې زما په لاس کې دی دا تقریبا تر 2 کاله زیات اوس په چې موږ دا ډیټا سره راجمع کړې ده او دا په لاس کې ګرځوو. د دې موږ اف آی سایبر کرایم ډي ای خان چې کوم وینګ دی هغه هم تللی یو دلته چې کوم زموږ متعلقه تاڼه ده هغې هم تللی یو. دا موږ خپل فریاد تر ټولو پورې رسولی دی. دا یو لیټر ما ته نه دا نورو خلکو ته هم ډېرو ته میلاو شوی دی خو چونکې دلته زموږ خلک دغه دي ناخوانده دي د تعلیم کمی ده چاته پته نه لګي څوک یې وغورځوي څوک څه په وکړي. نو ما ته چې کله دا میلاو سو ما راخستی دی او زه به دا انشاءالله تر هر ځای پورې رسوم. د دې خلکو لپاره به هم لګیا یم او د ځان لپاره به هم لګیا یم. آینده لپاره چې په موږ پسې څه قسم لیټر راشي که هغه د اف آی له طرفه وي که د بل محکمې له طرفه وي نو د دې له موږ د دې سره هیڅ تعلق نشته نه موږ دا سیمان خلاص کړي دي نه په خبر یو. زموږ متعلقه ټولو ادارو ته خواست دی چې د دې د بندېدا لپاره د له موږ سره مرسته وکړي موږ ته د دلته فرنچایزونه راکړي چې دا زموږ خلک دا سیمان بند کړي او بیا دپاره په موږ پسې داسې دغه غلط کیسونه نه راوځي.